بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک هغه فرمایي چې اتن نبی صلی الله علیه وسلم رجل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو سړی رالو. فقال، دی سړی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وی دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الله. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ته یو عمل خایا، یو کار را تو خایا، یو عمل را تو خایا چې کله زاغه کومه چې احبنی الله، الله تعالی ما سره محبت کوي. داس یو کار را تو خایا چې زاغه وکم چې خدای را سره مینه کوي. و احبنی الناس، او چې خلق هم را سره مینه کوي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دغه صحابی ته او فرمایل چې ازهد فی الدنیا یحبک الله، ته د دنیا نه بې رغبت اوسه، زهد اختیار که، دنیا سره مینه مکوه، الله تعالی به تا سره مینه کوي. ازهد فی الدنیا یحبک الله، دا تعلیم ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابی ته، خپل شاگرد ته، خپل مرید ته، چې هغه ته تپوس کړو، سوال کړو چې ما ته داس یو عمل وښایئ چې زه هغه وکړم چې بس الله پاک بیا ما سره مینه کوي، د خدای خوښ شم. نو چې بنده ته داس یو عمل معلوم شي او د دربار رسالت نه ورته معلوم شي چې په هغې کې بیا هیڅ قسم شک شبه نی چې دغه عمل ته وکړې، نو دې سره به ته د خدای محبوب جوړ شي، الله تعالی به تا سره مینه بیا کوي. نو بیا په دغه نبوي نسخه باندې خو ضرور عمل پکار دی. امتیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا لازمه ده چې دی د خپل آقا صلی الله علیه وسلم تعلیماتو باندې ځان پوهه کړي او د هغې د خپلولو کوشش وکړي. نو چې صحابي ته پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل چې ازهد فی الدنیا یحبک الله، ته په دنیا کې بې رغبته شه، د دنیا نه بې رغبته شه، دنیا سره مینه مکوه، الله تعالی به تا سره مینه کوي. او ازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، خلقو سره چې څه دي د هغې نه بې رغبته شه، نو د خلقو به هم تا سره مینه پیدا شي. د دنیا نه بې رغبته کېدل څنګه دي؟ که څوک دا وایي چې د دنیا کار بیا مه کوه، نه مشایخ کرام، صوفیا حضرات او عالمان صاحبان دا چاته نه وایي چې ته زمینداری مه کوه، ته د دنیا کار او کسب مه کوه، ته ګټه د دنیا مه کوه، دا دنیاداري ده. نه، د آخرت فکر سره دا ټول کارونه د شریعت په چوکاټ کې دننه ته کولی شي چې ته خپل پټي کې کار کې او خدای ته د خیالي او د مونځ وخت شي او په وخت باندې مونځ وکړي، نو ستا دغه پټي کې کار چې دی دا په عبادت کې راځي. کسب حلال کې یو سړی مشغول دی او خدای ته خیال دی، د خدای نه غافله نه دی، نو د دغه کسب حلال دا په عبادت کې راځي. من نمیگویم که مجنون باش و در صحرا نشین، شهر هم بد نیست لیکن دور از دنیا نشین. مونږ وای دا چاته نه وایو چې ځان نه لیونی جوړ کړي، په ځنګلو باندې، په صحراګانو، په میرو باندې او په غرونو باندې سر شي. خیر دی په ښار کې اوسه، خاریم بده نه ده، خیر دی خاریه کې اوسه، د دنیا هغه کار کسب کوه، ګټه کوه، خو زړه د الله تعالی نه مه غافله کوه، د آخرت نه بې فکره کېږمه او د دنیا دی مینې ته په زړه کې ځای مه ورکوه. د دنیا کار کوه خو دنیا سره مینه مه کوه. نو مشایخ کرام هم دغه فرمایي چې د دنیا کار دی یو سړی کوي، د هغې نه یې مونږ منع کوو، نه، خو دی د الله تعالی نه غافله کېږي. او د ښو بندګانو بیان الله تعالی فرمایي چې رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، د خدای ښه بندګان هغه دي چې د الله تعالی د ذکر نه د خرید او فروخت نه غافله کوي. نو الله تعالی داسې نه دي فرمایلی چې زما ښه بندګان هغه دي چې هغوی خرید او فروخت نه کوي، اخیستل او خرڅول نه کوي، نو دا زما ښه بندیان، تجارت او کاروبار نه کوي، نو دا زما ښه بندګان. نه، داسې فرمایلی دي چې ښه بندګان زما
هغه دي چې دغه خرید او فروخت زما د یاد نه غافله کوي. خرید او فروخت هم کوي، د دنیا هغه کار کسب کوي، کاروبار او تجارت کوي، لین دین د دنیا کوي، خو زما د یاد نه غافله کیږي. په دنیا کې داسې نه مشغوله کیږي چې خدای ته بیا خیال نی او د آخرت نه بې فکر شي. نو دغه حدیث مبارک کې صحابي مبارک ته پیغمبر علیه السلام مبارک دا فرمایل چې ته د دنیا نه بې رغبته شې، دنیا سره مینه مه کوه، او الله جل جلاله به تا سره مینه کوي. او چې د دنیا مینه د انسان زړه ته کوزه شي، د خدای مینه بیا هغه ته نه راځي. اتانی هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خالیا فتمکنا. عربي شاعر وایي چې زما زړه د نورو مینو نه خالي و، په دې کې نورې مینې نه وې، نو د الله جل جلاله هغه مینه ورته راله او ځای پکې ونیو، د خدای مینه پکې ځای شوه، د الله تعالی هغه محبت زما په زړه کې رالو او پکې راسخ شو او مضبوط شو. او چې زړه کې مخکې نه نورې مینې موجودې، نو د خدای د مینې څه خبرې که سړی واوري، د شریعت د تعلیماتو او د دین د هغه مبارکو تعلیماتو نه بنده خبر شي، خو چې زړه کې نورې مینې موجود دي ذوالجلال او دغه د حبیب صلی الله علیه وسلم هغه د زړه کې بیا ځای نه نیسي. نو چې ماته د خپل آقا صلی الله علیه وسلم او د خپل پروردګار هغه مینه هغه راله او په داسې وخت کې راله چې زما زړه بالکل خالی بیا مونته د نورو مینو نه، نو هغه خدایي مینه او هغه پیغمبري مینه هغه زما زړه کې راسخه شو، زما زړه کې ځای ونیو.